ما تیرې دوه جمعې ستاسو په وړاندې د علم او د عالم فضیلت او د هغې مرتبو مقام ذکر کړی وو. دې جمعې نه د طالب العلم د دین زده کوونکي د دین طلب کوونکي طالب العلم څه ورته ویلی شي د هغې فضیلت او مرتبه د قرآن او حدیث په رڼا کې هغه مختصرو الفاظو کې عرض کوو. محترمو، زموږ په دین او شریعت کې د علم زده کوونکي د دین زده کوونکي طالب ډېره لویه مرتبه ده، ډېره لویه درجه او ډېر لوی مقام د الله رب ذوالجلال ورته ورکړی دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي: ان الملائکة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما یصنع. فرشتې دې طالب ته خپلې وظیفې وړوي د وجې ده طالب چې دا کوم کار کوي د دین زده کړه کوي علم حاصلوي د دې کار نه د راضي کېدو د وجې ده دې فرشتو ته دا علم دومره خوښ دی، دا طالبي ورته دومره خوښه ده چې دا فرشتې د دې طالب د عزت دپاره د هغه د مرتبې دپاره خپلې وظیفې ورته وړوي. او امام قرطبي رحمه الله فرمایي وایي الله رب ذوالجلال فرشتو ته حکم وکړو، تعلیم ورکړو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړي. دا تعلیم چې ورکړی وو دا د دې وجې نه و چې الله آدم علیه السلام ته علم ورکړی دی. آدم علیه السلام ته غوروالی او فضیلت د علم د وجې نه حاصل و. نو فرشتو د دې ځای نه یو تعلیم واخیستلو، فرشتو یو ادب زده کړو چې کله د دین یو طالب سړی وګوري، یو عالم سړی وګوري، د دین سره نسبت او علم سره نسبت والا تعلیم وګوري چې د هغې مخکې عاجزي وکړي، د عاجزۍ اظهار وکړي، نو فرشتې هغه تعلیم یې اخیستی او ادب یې زده کړی و. د دې وجې نه دغه فرشتې کله چې تعلیم وګوري هغه طالب د مخې عاجزي کوي، هغه طالب ته خپلې وزرې د عاجزۍ او د محبت د وجې نه وړي. دا هغه ادب دی چې الله رب ذوالجلال دې ته ورکړی و. او بیا امام قرطبي رحمه الله فرمایي: هذا فی الطلاب منهم وکیف بالاحبار منهم والربانیین منهم. دا خو د طالبانو په باره کې د دین د زده کوونکو په باره کې دا حالت دی. بیا به د عالم او هغه عالم چې دا رباني وي، هغه عالم چې دا خداپرست وي، د ده به څه حال وي. امام قرطبي رحمه الله فرمایي په خپله باندې د ده مرتبه د دې نه معلوم کړه. یو صحابي دی حضرت صفوان بن عسال المرادي رضی الله عنه نبی علیه الصلاة والسلام ته راغی. نبی علیه الصلاة والسلام تکیه وهلې وه. دی ورته راغی: یا رسول الله انی جئت اطلب العلم. زه راغلی یم ستاسو خواته د دې لپاره چې زه علم طلب کړم، علم زده کړم، علم زده کړم. نبی علیه السلام ورته وفرمیل: مرحبا بطالب العلم ان طالب العلم لتحفه الملائکة بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. نبی علیه السلام ورته مرحبا او خوشامدید. دا طالب چې کله د دین په طلب کې راوځي دا فرشتې راشي د خپلو وزرو کې دی راپټ کړي او دا فرشتې دومره زیاتې د ده دیدات له راشي، دومره خوشحالېږي دا فرشتې چې دا طالب د دین په زده کړې پسې راوتی دی چې د دې ځمکې نه واخله د دې اول اسمان پورې دا ټوله فضا ورته راکړل شي. دا د یو طالب ته خوشامدید وایي. دا د یو طالب د استقبال لپاره د رب دومره فرشتې راځي، د دې څخه راځي. د دې نه خپله تاسو اندازه ولګوئ چې د الله په دربار کې د یو طالب د دین د زده کوونکي مرتبه او مقام سره او دا قسمه حدیث محترم په دې کې څه شک نه وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تمام احادیث د شک نه بالاتر دي. څوک چې په دې کې شک وکړي یا ورته انکار وکړي د کفر ته رسېږي. یو طالب د هغې استاذ ورته دا حدیث ووایو: ما من خارج من بيته في طلب العلم الا وزعت له الملائکة اجنحتها رضا بما یصنع. دې طالب ته فرشتې خپلې وزرې وړوي. دا چې له کور نه ووتلو د علم په طلب کې دا فرشتې ورته خپلې وزرې وړوي. دا یو طالب ګستاخ او منتقل بېادب و. ده چې دا خبرې واورېدې ویل زه ګورم به زه سبا کله د فرشتو وزرې خو ماتوم. سبا کله به د خپلو پیزارو کې میخونه ولګول او کله چې به دا راتلو ویل زمونږ استاد خو مونږ ته حدیث ویلی و چې فرشتې وزرې خوړوي، نو ده دا میخونو والا پیزار په زوره زوره د ځمکې تر خپې رابغولې. دا ځمکې په زوره زوره والوېل چې زه د فرشتو وزرې ماتې کړم، زه د هغوی وزرې زخمي کړم. دا طالب فورن په ځمکه باندې راوغورځېدو، په خپو باندې شل شو او دا راویسو چې دا خبره نقل کوي. دی وایي دغه کس ما ډېر په بد حالت کې
په بد خراب حالت کې وکتل د ذلت په مرګ باندې خپې وټکول مولانا شو. نو دې وجه حدیث کې شک نه وي پکار. یو عالم دی ابن منذر رحمه الله دی وایي زه شام ته لاړم یو محدث ته ما وایي زه ورنه حدیث زده کړم حدیث ورنه واورم. ول کله چې ورسېدم ول دې محدث پر خپل سر باندې څادر راچولی ده په برده کې د طالبانو ته سبق وایي. ول زه په درس کې کېناستم ول کله چې چوټي وشوله هغه ته پته لګېدله وه چې ابن منذر راغلی دی دا خو ځان له لوی عالم دی. ول زه یې راوغوښتل په دا مخ باندې پرده راچولې وه ما ته وایي ابن منذر تا ته پته ده چې ما په دا سر باندې دا څادر ولې راچولی دی؟ ما ورته ویل نه ما ته پته نشته دی. ویل ما ته وایي چې زه د یو ډېر لوی محدث خوا کتلی وم د هغه په درس حدیث کې ناست وم هغه محدث حدیث بیانوه اما یخشى احدکم اذا رفع رأسه من رکوع او سجود قبل الامام ان یجعل الله رأسه رأس حمار او یجعل الله صورته صورة حمار. دا څوک چې د امام نه د رکوع په حالت کې رسېدی به مخکې سر مخکې اوچتدی دا د الله نه یېرېږي. نبي علیه السلام فرمایي چې الله د سر د خر وګرځوي یا د شکل د خر وګرځوي. والله حدیث چې ما کله د استاد نه واورېدو زه دغه په درس کې ناست وم والله زما سره کې یو شک هم پکې راغی چې یاره دا څنګه خبره ده دا څنګه خبره ده چې انسان نه خر جوړېږي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه حدیث پسې ما ته تعجب راغی. ول بېګا ته چې کله ویده شوم ول سحر را پاڅېدم والله زما سر د خر ګرځېدلی او د عالم فرمایي. ول بیا ما ته وویله چې ابن منذر ته زما سره یو وعده وکړه بیا به زه خپل ځان تا ته وښیم. وایي ما ورته چې څه وعده در سره وکړم؟ وایي ما ته یې وویل چې زما په ژوند باندې به دا خبره چاته نه کوې ځکه چاته پته نشته دی زه ولې پردې نه درس کړو چاته دا پته نشته دی چې ما په خپل سر باندې څادر ولې راچولی. ویل ما ورسره وعده وکړه چې ستا په ژوند به دا خبره نه کړو. ویل ما ته یې ویل یو ځل دا حدیث همدغسې بیانېدو او زما په زړه کې شک راغلی سهار ته چې باسې یم دا سر مې له خړ ګرځېدلی ویل بیا د څادر لرې کړو ما ته خپل مخ راوکړو ویل لا مخه بلکل له خړ ګرځېدلی. ویل بیا ما ته وایي ابن منذر خلکو ته ووایه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې شبه مه کوئ شک مه کوئ استهزا او ټوکې پسې مه کوئ. کله چې د احادیثو په مجلس کې ناستئ د علماو په صحبت کې ناستئ دلته ډېر احتیاط کوئ. هسې نه زما غوندې کیسه له تاسو سره وشي. ابن منذر رحمه الله فرمایي ویل کله چې د عالم وفات شو د دې نه پس بیا ما دا خبره خلکو ته وکړه. د دې وجې نه دا قسمه احادیث چې راشي بعضې دنیا پرسته خلک په مالیاتو باندې ویل خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغسې قسمه احادیثو کې د شکوک و شبهاتو کې وګرځي. دا بالکل حقیقت دی. هغه چې دا خبره چې موږ د فساد په زمانه کې اوسېږو زموږ سمجھ کې نه رسي. بهرحال ما عرض کوم د طالب ډېرې لویې مرتبه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه. کم یو کس چې د دې لپاره د کور نه راووتل چې دا دین زده کړي یا بل ته ورخی د دین استاد دی. نبی علیه السلام فرمایي کان کاجر حاج تام حج دا اجر او ثواب په شان د هغه سړي دی چې کامل او پوره حج کړی د هغه کامل او مقبول حج ثواب الله دغه طالب وارد ته او بلکې بل حدیث کې راځي که د طالب د علم په دوران پکې وفات شي دا د الله په رضا باندې شهید. نبی علیه السلام فرمایي اذا جاء الموت لطالب العلم وهو على هذه الحالة مات وهو شهید. یو څوک چې د دین په طلب کې ووتل دا د الله په لاره کې تر دې پورې چې دته مرګ راغی وهو شهید کسب شهید دی الله په لاره کې. دومره لویه مرتبه الله رب الجلال دې خلکو ته ورکړې دومره لوی سعادتونه ورته رب بلکې قرآن مجید کې رب خپله فرمایي ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بیا مونږ غوره کړله مونږ چاڼ کړله د خپل کتاب د وراثت دپاره د خپل کتاب د زده کړې دپاره د خپل قرآن او دین د زده کړې دپاره الذین هغه کسان بیا په میراث کې ورتللو مونږ هغه خلکو ته وارثان هم جوړ کړل هغه کسان استفینا من عبادنا چې مونږ د خپلو بندګانو نه چاڼ کړي وو مونږ د خپلو بندګانو نه منتخب کړي وو. یعنې د دین د طالبان د عام خلک نه دي دا چاڼ شوی دی. کله تاسو کتلي یو سړی ورشي مثال په توګه سړی مڼې راخلي وړي دې مڼو کې خخه وګوري کومې ښې وي چاڼ وکړي چاڼ دا د دین طالبان دا الله رب الجلال قرآن کې فرمایي ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا د دین دغه زده کوونکي مونږ چاڼ کړی د دې د هغه بندګان دي د مونږ وارثان جوړ کړي د دې نه بل لوی سعادت څه کېدی شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي
من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع سوچ د دین په طلب کې وته فهو فی سبیل الله دا سړی د الله په لار کې دی فهو فی سبیل الله دا سړی د الله په لار کې دی لکه څنګه یو مجاهد دی په محاذ باندې د کفر په خلاف باندې جنگيږي د خپل سینې وینه ورکوي خپل سر پیش کوي مشکلات برداشت کوي لوګي تندې برداشت کوي قرباني ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دغه تعلیم او دغه مجاهد فی سبیل الله درجه یو ده هغه وینه ورکوي دغه تعلیم د دین په طلب کې ودل او وجه هغه شهید دا مجاهد چې جنگيږي دا دې لپاره چې معاشرې د کفر غلبه ختم شي جهالت ختم شي هلته دین رڼا راشي هلته اسلام رڼا راشي نو همدغه مقصد دی طالب هم دی چې زه دین زده کما د خپل دین په ذریعه سره د دنیا نه د جهالت تیاره ختمه کما دلته دین رڼا راشي دلته هغه بېدیني ختمه شي په دې دینداري راشي نو دینداري خو به هله راځي چې زړه دینداري خو وپېژني که نه چې الله پسې راضي کېږي دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل حدیث کې فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلم تاسو کې بهترین سړی هغه دی د ټولو نه غوره سړی هغه دی چې قرآن یې زده کړو بې نور ترور وښایي دلته علما د طالب مرتبه بیانوي وایي خیرکم من تعلم القرآن وعلم د طالب ذکر یې اول وکړو د عالم ذکر د ښوونکي ذکر یې وروسته وکړو دا ولې علماء درې څلور وجوهات لیکلي دي ویره یوه وجه دا ده چې اول زده کړه ده بیا بل ته ښودل دي د دې وجې د طالب حقیقت د عالم استاد یې زده کړه او دویمه وجه دا ده دا طالب مشقتونه ډېر برداشت کوي د استاد ته څه نه سهولت سره طالب ته نشته دی طالب مشکلات برداشت کوي طالب لوږې تندې برداشت کوي طالب تکالیف برداشت کوي د دې وجې نه الله رب الجلال طالب مخکې کړو عالم ښوونکي وروسته ذکر دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه تعلیم درجه چې کوم ده دا د شهید نه اوچته ده دا د مجاهد فی سبیل الله نه اوچته ده او تېره جمله هغې وجه ما ذکر کړې وه کله چې علم نه وي د علم رڼا نه وي یقین وکړه بې د دین یو شوبه نشي سپېدلی هلته نو ډېر ګمراهي خورېږي دا مونځ به کې خدای ته به ولاړې ګڼې وړې وکړي لول خو دین زده کړه بیا خدای راضي کړه تاسو د شاید ما یې زه ویلي دکتور د دوړ خپل کې مشوره وکړه دا یې ورته وایي زه به د علم په طلب کې اوس هم سره دین به زده کړم هغه وخت کې د مدرسو دا ترتیب نه و چېرته به یوسف لاړله د یو عالم نه به زده کړه کوله هلته به ژوند تېروي یو کتاب دوی ورنه وویله بیا بل ملک ته لاړو بل علاقې ته ډېر په ګرانه باندې الله دې زموږ په اکابرو په قبرونو باندې کورونه رحمتونه ولې هغوی د دین د مدرسې جوړې کړلې الحمدلله په یوه مدرسې کې د هر فن استادان راجمع شي طالب ته سهولت ورکړي گویا د مادیاتو په دغه دور کې چې د دین نه به خلک لرې کېږي هغوی اساني پیدا کړله هغوی د دین طالب ته سهولتونه ورکړله دا زموږ اکابرو علمای دیوبند په 1866 کې چې کله کفر سازش شو کو زموږ دینی او عصري علوم جدا کړله او هغوی د خپل تعلیمي ادارونه د قرآن سنت تعلیم وویستلو هغوی دیني تعلیم ورنه وویستلو هغوی د دین مدرسې جوړې کړلې د علوم یې له ورثه پرې نه ښودل هغه یې ورته زه به د دین په طلب کې وځم بل ورته زه زه به پر ګوشه نشین سم عبادتونه وکړم نو په اسلام کې اول علم دی بیا وروسته عمل او د هندومت چې سړی مطابق وي په د هندومت کې اول عمل دی بیا علم هلته خبر نه وکړه بله دواړه واړه ډېره زمانه شروع وه دا طالب یو چې کوم دا هم راغی دا ګوشه نشین دا هم را خپلو کې کېناستل یو ورته کارګزاري یې وکړلې دا طالب ورته وایي ما خو دغسې سفر وکړو دا مې وکړله دا مې وکړله دا مې وکړله خپل ټوله کارګزاري ده ته واوړو اخره کې ورته هغه ګوشه نشین د ده عابد رور چې علم ورسره نو عبادتونه یې کول هغه ورته وایي یاره ما خو ټول عمر بس الله 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 او بېدل کې سجدي الله عبادتونه روژې ټول ته چې کله هم تله امام دغه کار کړی په دې دومره دوران کې ما نه کله ګناه نه ده شوې یو ګناه مې کړې وه بیا مې د هغې تلافي هم کړې ده ورته یې څه ګناه دي کړې ده وایي دې ځای کې یو مږه په ورځ ورځو کې زه کېناسته دلته یو مږه روانه وه ویل ما دا مږه مړه کړله بیا ډېر خفه وم چې ما خو د ګناه کار وکړو ویل هغه مږه مې بیا راواغېستل تلافي مې داسې وکړله دا زما چې ویل کومه پګړۍ ده په دغه پګړۍ کې په یو غوټه پسې مې بنده کړله زه ډېره زیات خفه وم هغه طالب ورنه د بس کې ورته بیا دې منځونه په دغې سره کول منځونه مې په دغې سره کول نو ورته دا خو نجس ورکړله اول خو د موزې سیز
تکلیف پر سرون کې سیز وجد له ثواب د ګناه نشته لري دویم نمبر تا په خپل پګړۍ کې بند کړو مداسس خو نجس او تا خپل ټول موجود برباد کړی دا علم رڼا چې کله د جهاد په میدان کې نوي الته به فساد خوري دا علم رڼا چې کله د تبلیغ په میدان کې نه الته به زول ګمراهي خوري دا علم رڼا چې کله تصوف والا سره نوي الته به جهالت او بدعات خوري دا علم رڼا چې په کوم ځای کې بیا باندې پس کامیابی حاصلېږي کله چې دا علم رڼا نوي کلم خیر دی او شوبې نه شکور د دې وجه زموږ هر شوبه هغه د علماء پر انګړ دی د دې وجه نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتاسو کې د ټول نه بهترین سره هغه دی چې قرآن یې زده کوي به کولو ته د دین زده کوونکي خو دین کې راوړي علما فرمایي دا تعلیم دعا قبلېږي الله د دعا کوي د دې وجه نه د طالبانو خدمت کول پکار یو خدا ته تعلیم ترالي طالب دعا راته وکړه نو دغه دعا به دومره نه قبلېږي په ځای د دې کې د دین د تعلیم ته تراشه د ضرورت پوره کې د خدمت وکړي دومره خدمت یې وکړي چې د طالب د زړه نه د دعا وشي سلطان محمود غزنوي کوم علماء تاسو لیدلي دا یو لوی عادل او تمام او د علماء سره ډېر محبت ساتو علم دوست بادشاه دی وسلي بشان دی نو دا زموږ د دین او د رسول دشمنان دي دا بجټ موزي کنه سره په دې بجټ کې تاسو وګورئ یقین وکړئ دم حساب کې د دمانو حساب د ډب خانو حساب کې وي د جړاګانو حساب کې وي لیکن زمون مسلمان ملک په بجټ کې د یو مدرسې جماعت د پر 500 روپۍ سره زمون په دغه بجټ کې د یو عالم او د دین د ذکرون کې لپاره 500 روپۍ حصہ کوي یعنی زمون دغه مسلمانانو په نسبت باندې د دین د مدرسې نعوذ بالله د کنجرخانو رئیسیت نه لري زمون د دین دغه عالم او طالب دا زمون په دغه معاشره کې دغه خلکو په نسبت باندې د یو دم او زړه رئیسیت نه لري نعوذ هغه دغه څه کوي محمود غزنوي رحمه الله په طریقه خبرو کې د شکو او د همیشه دا تمنا یې وکړه چې زما پلار دې سبوتګي نو لازم پلار له توجیه د دې وروسته بیا بادشاہ شو ولیا پته نه لګي چې سبوتګي بچي زېمو کړو کاش ما ته دا پته ولګي چې سبوتګي بچي رښتا یې مو کنه او دې چې ما ته دا پته ولګي د دین شوبې خو دې د خپل دیندار سره د دین شوبې خو دې خو په دا شوبو کې د دین کوم شوبې لویه مرتبه لري او په مخ د ځمکه باندې د چا لویه مرتبه او دریم نمبر ډېر وشو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته خود کې راغلی هغه نیکان خلک دیندار خلک سره د بادشاہ یو څه دې نو په بهر یو طالب دی هغه د پرختیا د نو د تنګي زمانه یو طالب دی کتاب ورسره دی یو څه کې ناس یو کور مخې ته د شپې رڼا ته ناس ته په رڼا کې خپل کتاب مطالعه کوي کتاب ګوري دا محمود غزنوي رحمه الله باندې راغی ورته طالب بدل دي چې خپل جمعه ته ولې نه ځي جمعه کې کتاب ولې نه ګوري هغه ورته بادشاہ سلامت بادشاہ کې په جمعه کې درنا تنظیم نشته زه مجبور یم چې دې وګورم اخ وشو د ته طالبہ ته خپل جمعه ته لاړ شه ان شاء الله د سبا نه بستا په جمعه کې زستانه لپاره درنا تنظیم وکړه طالب ورته دعا وکړه الله دې رسول تمناګانې ورزولانه پوره دې چې لاړو بیګا ته خوبي په خوب کې ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وي اے سره د سبتګین بچیا تا زما یو وارث له عزت ورکو تا زما یو وارث له عزت ورکو الله دې تا ته په دنیا او آخرت کې عزتونه درکړي الله دې په دنیا او آخرت کې عزت ورکړي دې ځای په څیر هغه درې وړه سوالات جوړول ډېر وخت نه تمنا او د ژوند تمنا درې وړه حل شي ځکه اول تمنا دا و چې ما ته دا یقیني پته ولګي زه اشاره سبوتګین بچا یم کنه نبی رسول الله ته وکړي اے د سبوتګین بچیا او دوی تمنا دا و چې ډېر ورسره نبی رسول الله خو کې تبدیلات مې ونه شو نو بهیا تقدیرات هم رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیب شو او درې نمبر دا مرتبه ولګي چې په مخ د زمکه باندې بهترینه طبقه په مخ د ځمکه باندې د دین په شعبو کې د ټولو نه بهترینه شعبه دا د دین زده کړه ده دا د دین زده کړه د دین ښودنه ده یعنې دغه د دین تعلیم او تعلم د علم او طالبۍ دا شعبه په ټولو شعبو کې غوره ده او په مخ د ځمکه باندې د ټولو نه لویه مرتبه د عالمانو ده د علماو او طالبانو ده ځکه رسول الله ورته وفرمیل ویل زما د یو وارث ضرورت بېګا تا پوره کړی دی تا د هغه عزت کړی دی الله دې ستا عزت وکړي درې وړه سوالات خواجه باطن الله ډېر لوی
پیر و عالم تر مجدد الفسانی رحمه الله تیرو مجدد الفسانی تاسو نوم اورېدلی کله چې د وخت بادشاه بغاوت شروع کړو دا د وخت د بادشاه مخې ته ودرېدو مقابله وکړه تر دې پورې چې د وخت بادشاه ته شکست ورکړو هغوی چې کوم نوی دین جوړو د هغې مخنیوی وکړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دین هغې ژوندی وساتو زموږ سره روان نسل باندې د هغه خاصې به موږ تاسو باندې په موږ تاسو باندې احسان دی چې موږ تاسو ته جعلي دي د خلکو ملاوټ والا دین پرې نه ښودو هلته دین د بادشاه مقابله وکړه ملاوټونو نه پات موږ تاسو ته ورسېدو د ده پیر دی خواجه باقي بالله رحمه الله یو ځل راغی مریدان یې ناست مریدان لګیا دي وایي یاره دا زموږ پیر صاحب ډېر لوی پیر دی دومره ډېر مریدان یې دي او کرامتونه دي دی چې دا خبر واورېدل خاموش شول خبره خو بده نه وه ځکه د ده په زړه کې څه تعجب او جګپسندي نه وه لیکن د دې دغه نه دوی دغسې راتللو چې دی پر خپل تعلیم باندې خوشحاله شو او حسنات الابرار سیئات المقربین لوی خلکو له الله په وړو کې څه باندې به سزا ورکوي امتحان ورباندې نه ورکوي او د دې وجه ده چې د آخرت دپاره د دې په امرنامه کې الله هېڅ نه پرېږدي هلته صفا وځي د دې وجه نه په روایتو کې راځي علماو لیکلي یو نیک سړی کله کله د زنګون په وخت کې بل باندې تکلیف تېر شي د هغې وجه دا وي چېرته بعضې لغزشات ورنه شوي وي خطاګانې ورنه شوي په دا زنګېدن کې الله زور ورکړي ذکر من اخوا ژوند دی ښایسته کېږي هلته ورته خیره وکړي الله دې موږ سره د عافیت معامله وکړي نو دی حسناتو خبره دی چې خاموش شو الله ورباندې قبض حالت ته راوستو ټول کیفیت یې ورنه ختم وکړه خواجه باقي بالله مسلسل جاړي الله دا څه وشو ګناه مې سره جرم مې سره زه خپل جرم نه یم خبر بیګا ته خوب ګوري مسلسل جړاله بس ورته خواجه باقي بالله هلته ستا صفت کې ته ورباندې خاموش شو ادې نو عجب هم ته کې معلومېدو هغه لوی خلک وو ښکته خلکو نه به اوس کې دلته یو څوک ودرېدو ما ورته نه دي ویلې زما صفت نه دی چې زما صفت کې زما په زړه کې څه عجب خودپسندي نه راځي نو ما په هغې باندې الله مؤاخذه نه کړي نه رانیسي لیکن هغه لوی خلکو ما مخکې ویله چې په خلاف یې اوله په وړو کې وړو څیزونو باندې الله د انبیا کرامو مؤاخذه په خلاف یې اوله باندې دي هغه کې زموږ دپاره د هېڅ ګناه نه جایز دي ورته ویل په پلان کې وخت کې ته ولې خاموش پاتې شو ویل الله هلی څه دی ورته ویل هلی دا دی مخکې خو به خواجه ثابت ملت لوی لوی عالمان راتله لوی لوی شیخان به ورته راتلله هغه به ورته په تحیات ناست وو خواجه باقي بالله ته په دا خوب کې جواب میلاوېږي وایي خواجه باقي بالله ستا خوا ته رهي پس د ماشومانو مدرسه ده ته هلته ورشه هغه طالبانو ته په تحیات باندې کښېنه هغوی ته درخواست وکړه ما لپاره دعا وکړي چې الله ما معاف کړي سبا د خواجه باقي بالله د مدرسې ته به روان دی هغه مدرسې والا جواب ورکړو څه حیران شو یاره خواجه باقي بالله زموږ مدرسې ته روان دی ټول ورته د عزت دپاره پاڅېدل نو چې دی دې په سترګو کې اوښکې راغلې ویې چړ تاسو زما د عزت دپاره پاڅې حالانکې ما ته القا د حکم دا د الهام دی چې ته ورشه د خلکو ته ووایه چې دعا درته وکړي د قرآن دغه طالبان چې به د ډاډ ناست دي دوی درته دعا وکړي الله به دې معاف کړي نو دې خلکو ته الله دومره مرتبه ورکړې ده شاه ولی الله رحمه الله یو کتاب لیکلی دی دی به د خپل کتاب کې لیکي وایي زه چې کله لاړه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضې مبارکې هلته به مراقبه وکړله ډېر خلک راته سلام یې کوو د نبي علیه صلات وسلام په روزه باندې سلام کوو ویل کله چې به د دین طالبان د احادیثو طالبان راغلله ویل ما عجیبه کیفیات وکتله ویل چې کله به د عالم د دین طالب به راغی سلام به وکړو د حدیثو سره به نسبت ویل ما په خپل دغه خلک د زړه سترګې الله کولو کشف ورته ویلی کېږي ویل ما ته به الله په خپل کشف کې راوښودل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سینې مبارکې نه وه د نور په شانتې رڼا به راغلله دا به د دین طالب د سینه به یې روښانه کړل د سلام په جواب سره او ابراهیم بن ادهم رحمه الله یو ډېر لوی بزرګ تېرې شوی دی هغه وایي زه چې کله م ووتم په خپل کلي کې ویل ما په یو کوڅه کې به یو طالب وکتو د دین یو وړوکی طالب چې دا طالب دی د دین په زده کړه پسې راوتی دی ویل ما به دا طالب چې وکتو ویل هلته به ما ته خپل د کشف په ذریعې سره الله وښودله ما به ولیدله چې د دې وړوکي طالب د وجې نه د دین د دې زده کوونکي د وجې نه الله په پوره علاقې باندې رحمتونه راوړي دا کشف وزارت مشاهده کوي وکړي تاسو اندازه ولګوئ چې ستاسو علاقې کې طالبان د دې طالبانو د وجې نه الله ستاسو په علاقه باندې څومره رحمتونه راوړي موږ تاسو ته ونه ښکاري دا د چا د زړه سترګې چې ګلاب هغه اهل الله
په کم محله په کم علاقه کې چې طالبان نه وي هغه دې وجاړي دغه نعمت الله وایي نه ورکړي دغه نعمت الله چې چاته ورنصیب کړی د رب شکر دی ادا کړي دغه طالبانو د وجې نه زموږ په علاقې کې الله رحمتونه راولي دغه طالبانو د وجې نه د دې علاقې کې کوم مخبري دي هغه مړو سره الله دا اسانۍ معامله کوي هغوی سره الله اساني کوي په هغوی باندې الله رحمتونه راولي کله اسره طالبان په خپل کوڅو باندې موزه چې الله رحمتونه راولي دې وجې نه باندې محترم مانس کوو عالم او طالب له الله ډېر لوی مرتبه ورکوي ډېر لوی شان سره وجې نه د علم د وجې نه ځکه علم د الله صفت دی د دې انتخاب رب ذوالجلال په خپل باندې کړی دی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون مخکې شو پکې الله فرمایي عالم او غیر عالم نه دی برابر نبی علیہ السلام فرمایي العلماء ورثه الانبیاء دا د انبیاء وارثان دي چې تر دنیا د خانو د نواب وارث نه دی د بادشاہ زوی چې را روان دي څومره قدر کې نو چې کله د پیغمبر وارث را روان دي ته به قدر ورکړي دیو جن علماء لیکلي مولا علی خاری رحم الله دغه کتاب د شرف اکبر 173 کې لیکي من ابغض عالما من غیر سبب دنیوي او اخروی فيكون بغضه لعلم الشريعه ولا شك في كفر من انكره فضلا عمن ابغضه یو سره د یو عالم او طالب سره بغض ساتي بغیر سره دنیوي او اخروی مرتبه بغیر سره اخروی او دنیوي سبب د وجنه یره سبب نشره بس چې عالم ور باندې کو سره بند راځي نو مولا علی خاری مولا فرمای دا سړی چې دی دا کم کس دی علم شریعت علم بد وګڼو او چا چې علم د شریعت بد وګڼو د دې سړی په کفر کې هیڅ شک نشته لري وسته په خپل اندازه ولګوا د هغه سړی په کفر کې بیا څنګه شک وشي چې دا عالم او طالب سره وغسنتي او یو بل عالم د علامه طاهر ابن رشید البخاری رحمه الله دا کتاب د عالمگیری جلد صفحه نمبر 270 کې دا قول نقل کړي فرمایي من ابغض عالما من غیر سبب ظاهر ظاهر خيف عليه یو سړی چې بغیر سره سبب نه دی عالم سره بغض ساتي په دې سړی باندې د کفر یره د سړی د خپل ایمان تجدید وکړي دیو جن محترمو علماء طلباء سره محبت وساتي دا وی دعاګانې الله قبلې د خدمت وکړه دا وی ضرورت معلوم کا دا وی بزرګ د عالم سره مینه وکړه د طالب سره مینه وکړه دا وی ضرورت پوره کړه کدا هیڅ نشي کولای کوم اس کوم بغض سره مساله چې ستاره وجه رسول طالب د آزاد ونکي یو عالم د آزاد ونکي د یو طالب د ستاره وجه نه راغله علم بلاره کې سم ګوت پیدا نشي دی وجه اسامي پیدا کوي د علماء سره محبت وساتي د معمولی دنیوي خبرو د وجه نه یاره نن طالب دا چلو کو پلان کسی کی مولا دا چلو هغه انسانان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کنه غلطی به ورنکی خطا به ورنکی دا مطلب نه دی اهل حق هغه علماء نه چې اهل بدعت هغه ملایان نه چې هغه بيدینی طرف روان دي عقاید په لحاظ سره ګډوډي کوم چې ستاسو دین صحیح علماء طلباء دي هغه سره خدمت یې وکړه دغه نشي کولای محبت ور سره نشي ساتل بغض ور سره وکړه دشمنی ور سره وکړه بلار کې ور سره وکړه ټم جوړېګا اسنه دغه وجه نست تباہی او بربادي شروع نشي الله رب ذوالجلال دې د علم او علماء طلباء سره محبت پیدا کړي واخر دعوانا